بل تاسو کړی دی چې زموږ په معاشره کې د مدرسو څه کردار دی. زموږ په معاشره کې د مدرسو کردار څه په دې بیان کې بیان هم شو. مدرسې څه کوي؟ د خلکو د دین په سطح باندې راهنمایي کوي او د مسلمانانو اصل وجود او بقا هغه په دې صورت کې ده چې د ایمان او د دین سره قائم. د خلکو راهنمایي په مختلفو مسایلو کې، کاغه معاملات دي، کاغه معاشرت ته، کاغه نکاح او طلاق مسائل دي، کاغه عبادات دي او طهارت ته، هغه کې دا مدرسې کوي. الحمدلله. او د مذهب بنیاد هغه په دې مدرسو په سلسلو سره روان دي. او تاسو ته دا ذکر شو چې کله علم لاړ شي، جهل راشي، نو بیا دین ختم شي. بل تاسو شوه دی چې د ماشومانو تعلیم او تربیت او د قران پاک د زده کړې لپاره جماعتونو کې راوستل څنګه دي؟ جماعت کې ماشوم چې کوم د درس ټیم دی په هغه کې راوستل شي. اسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل واړه ماشومان او لیونی د جماعتونو ته مپریږي. جماعتونه د ماشوم او د لیونو نه پاک ساتي. دلته دارالایمان کې چې کله ویل کېږي د جمعې په موقع یا دلته اصلاحي اجتماعاتو کې چې ماشومان مراولي، دغه وجه دا نه مراد هغه ماشوم دی چې هغه بیان اوریدل او خپل اصلاحي ترتیب چې کوم دی نو هغه جاری ساتل، هغه متاثر شي یا په جماعت کې متیازي وکړي. نو داسې ماشومان جماعت ته راوستل نه دي پکار. البته د ډېر وړوکي ماشوم ترتیب په کور کې شروع کول پکار دي، او بیا په جماعتونو کې داسې ځایونه مختص کول پکار دي چې په هغې کې ماشومان قرآن پاک، ناظره، قاعده او حفظ دا ویلی شي. دلته هم الحمدلله دا ترتیب شته، د محلي ماشومان راځي. او دلته د مز دغه کیفیت چې ما بیان کو نه چې کوم ډېر واړه ماشومان دي، بیا هغوی ځان ته مز وکړي، قاري صاحب ورته مز ښیي، د هغوی خپل امام وي، خپله جمع وي، هغوی بیا لاړ شي چې مز پرې راشي. او چې کوم لوی دي په هغې کې بالغین دي، نو هغوی په جمع کې د جمع په مز کې شریک شي.